زمونږ نه مسلې ستاسو یو بل مفتي دی هغه څه نومې دی وایي زما چلنج د اهل الحدیث ته یوه مسله زمونږ ثابت کړي تاسو نه راشئ خو که چېرته یو په یو کښېنئ ځکه شور جوړوئ لانجه جوړوئ غوغا جوړوئ ستاسو د حقیقت به خلکو ته بس تاسو فقې ته رجوع کوو او لکه ستاسو فقه فتاوا لمګیري زما څنګه پرته ده هغه وایي که چېرته یو سړی د غلی وکړله په خرې بار که په دې باندې حد نشته که دا کارونه موږ شروع کړو بیا به ستاسو فقه ته موږ شروع کوو که خرافاتو ته زموږ زړه وشو ستاسو فقه ته به رجوع کوو که نه حق دا په قرآن او حدیث کې دی قال الله وقال الرسول کې دي دین نه او ستاسو د خرافي کتابو کې دي دا ستا خرافات دي دروغ دي د همیشه په شان دي چې دې علماو اهل الحدیث دا دوه کېنستلو چې کومه طریقه ده د دې جواب درکوم د چلنج جواب د دوه کېنستلو باندې مونږ ته انکار نشته مونږ که دوه وي که درې که څلور چې کینو ستاسو مسلک عوامو ته وښیو تاسو ته فایده نه رسوي د مناظرې خو ستاسو کم عوام دي ستاسو پسې روان دي نو هغو ته فایده رسوي نو هغه چې وویني چې د امام ابو حنیفه رحمت الله اجتهاد پسې لاړ شو که د شیخ عزت الله صاحب یا شیخ ابو حسن وغیره د دې په پسې لاړ شو تا یوه مسله ذکر کړې ده تاسو نه مسلې مطالبه وکړه چې یوه مسله د امام ابو حنیفه رحمت الله داسې وښیه چې د قرآن او حدیث خلاف قرآن و حدیث خلاف چې چا مسایل بیان کړي هغې ته مونږ امام نه وي د سره ورته مسلمان نه وي تاسو مداهنت کوئ تاسو وایئ چې امام صاحب مسایل چې کم دي د قرآن و حدیث خلاف دي بیا ورته رحمت الله علیه وایي او بیا ورته دعاګانې کوي دا مداهنت مونږ نه کوو چې کم سړی مونږ ته معلوم شو چې د قرآن و حدیث خلاف یوه مسله ذکر کړه قرآن و حدیث موجود دی د یوه خلاف مسله ذکر هغه ته مونږ د سره مسلمان نه وو تا یوه مسله راوړه په مشورې سره ما تاسو ته وایي چې مشوره وکړو یوه مسله راوړه تا د غل ولا مسله راوړه تا وایي چې په علمګیري کې دا مسله ذکر ده چې غل لاس په نشي پرې کېدله چې دی سامان را اوچت کي او په خر باندې بار کي نو د ده لاس په نه پرې کولی شي په ده باندې به حد نه قایمي زه خپلو عوامو ته او هغه اهل حدیثو ته چې په دې مجتهدینو پسې روان دي هغې اهل حدیثو ته وایم چې تاسو مسله باندې لږ ځان پوه کړئ دوی ته خو الله پاک فقاهت او بصیرت ورکړی دی په مسله ځان پوه کړئ اوس وګورئ چې امام ابو حنیفه رحمت الله په حدیث پسې په دې مسلې کې روان دي که د اهل حدیث پسې روان دي دغه لامذهبه خلق غیر مقلدین نبی علیه السلام فرمایي چې ادرأوا الحدود بالشبهات د حدود چې کم دي لاس کټ کول یا قصاص وغیره مسلمان ناخستل نبی علیه السلام فرمایي چې حتی الوسع کوشش کوئ چې حدود قایم نه کوئ څه بنا درته میلاو شي که نه څه شبهه راشي بیا حدود مه قایموئ مختلف حدیث بل حدیث کې راغلی چې ادرأوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم مختلفو الفاظو سره دا حدیث راغلی دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د حدود چې بالکل حدود باندې یعنی چې کومه شبهه پکې د سره وي نو بیا خو بې قایمه د الله حکم خو شبهه پکې چې راشي نو بیا تاسو د حدودو ما قایموئ نو دارنګې چې په غلا کې کله شبهه راغله یا په قتل کې شبهه را وګوره یو سړي به قتل کړی په د روډ باندې عدالتونه نه ګورئ نو هغه سره ګویان نه وي داسې په عند القاضي چې کله اسلامي حکومت ولې نه وي چې ته ورته صحیح ګویان پیش نه کې چې کومه طریقه ده اوس یو سړی د زنا یې وکړه دوه کسانو ولیده او څلورو نه دي لیدلی نو دا به نه څنګه سره کوي څلورو کسان به یې ویني نو حدودو دپاره قایمولو دپاره چې شبهه راغې نو حدود به نه کموي نبي علیه السلام فرمیلي اوس په ته وایه چې کله یو سړی دا شیخ دا دوی غټ شیخ دی شیخ عزت الله صاحب دی نه دوی مسلې تپوسونه کوي داسې مسایل بیانوي اوس په یو مسله تاسو ته ذکر شي وروستو هغه واورئ د ده اجتهاد واورئ امام ابو حنیفه رحمت الله اجتهاد واورئ دا مسله چې کله غلا به کامله غل به هغه وي چې کله لاس ته کټ کوي چې کله یو سړی غلا وکړي یا چا نه چې غلا کړي وي مجنیون علیه یا چا نه چې غلا شوي وي د دې قبضې نه به یې راوچت کړي یو شی دی د هغې قبضې نه به یې راوچت کړي دویمه دا چې کم ځای کې حرص کې چې کم محفوظ ځای کې وي هغه ځای نه به یوسې دریم شرط پکې دا دی چې په خپلې قبضې کې به یې راولې درې شرطونه پوره شول کړم چې په خپلې قبضې کې دې نه ده راوستی چې کم محفوظ پناهګاه د هغې نه دې نه دی وړی او د چا چې دی د هغه د قبضې نه دې نه دی اخوا کړی نو دا خو غلا نه ده که نه نو دې کې خو شبهه پیدا شوه کامله غلا هغه ده چې د ما شرطونه ذکر اوس یو سړی دی چې هغه یو سامان را اوچت کی خو کومه محفوظه پناهګاه ده هغې نه یې وړی نه وي را اوچت کی صرف په خر باندې بار کی نو د هغې ځای نه ووتې نه وي یا کور نه یا د کمرې نه ووتې نه وي روان نه وي نو تا ونیوه نو دغه سړي نه به لاسونه نه کټ کوي ځکه چې غل خو دا لا ثابت شوی نه دی دغه سامان ستا ځای نه وړی نه دی پورا کامله قبضه یې پې کړې نه کامله قبضه چې خپل کور ته یوسي نو څنګه ته دنه لاس کټ کوي دې کې شبهه راغله
مسله باندې پوه شي امام ابو حنیفه رحمت الله په حدیث باندې عمل کړي دا مسله ذکر کړي دی چې د علمګيري کوم عبارت ویل دی علمګيري کې مسله دا څه ذکر ده ولو اخذ السارق في الحرز قبل ان يخرجه وقد حمله او لم يحمله فلا قطع عليه علمګيري کې دا مسله دا څه ذکر ده چې غل کلا د حرز نه د کم کور نه د کم ځای نه سامان راوچت کی په خر باندې یا په څه باندې بار کی خو د هغه ځای نه وتې نه وي نو لاس په نه کټ کړی دا علمګيري کې ذکر ده او دا مسله په هدایه کې هم ذکر ده قال وكذلك ان حمله على حمار فساقه اخرجه لان سيرها مضاف اليه لسوقه کچا سامان پټ کو په خر باندې بار کو او د خر وشړ روان دی ورسره نو د بلاس کټ کیږي دا هدایه کې دا ذکر شوی مسله باندې پوه شو کنه په دې مسله کې د قران او حدیث مخالفت احناف کم ځای کې کړي امام ابو حنیفه رحمت الله کم ځای کې کړي اوس د دوله اجتهاد واوري لکه چې دا اجتهاد کړي دی مسله ذکر. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم ورپوښتنه کړي چې زنانه او سړی د یو بل شرمګاه په خوله باندې خوله کې نیولی شي خوله وروړلی شي دا څنګه دی نو دې باره کې بعضې خلک کوي چې جایز دی ځکه وایي په قرآن او سنت کې دې نه منع نه ده راغلی او چې یو شی الله او رسول نه دی منع کړی او ځان نه یو کس فتوا ورکوي چې لکه دا منع دی حرام دی ناروا دی دا بیا په الله او رسول باندې دروغ ویل شو. بل طرف کړي هم د دې خولې په باره کې چې قرآن او حدیث کې مسله نشته نو زمونږ اجماع ووره که نه اجماع کې څه دی اجماع نشته نو قیاس ته لاړ شه دی مجتهد اجتهاد ته که ستا اجتهاد پسې لاړ شو نو ته به خلکو ته دا وایي چې دغه شرمګاه چې دا د یو بل سره تاسو ښکلولی شئ خوړلی شئ دغه څیزونه ستا اجتهاد پسې خو چې کوم اهل حدیث دي نو دا خو ډېر غلیظ ترین اجتهاد دی ستاسو او زمونږ اجماع څه ده په دې خبره باندې د خولې په باره کې چې د کومه مسله ته ذکر کړې ده قال فی جامع الفتاوى من شتم فم المسلم یکفر عند جمیع العلماء احناف دا وایي چې چا چې د مسلمان خولې ته کنزل قدر وکړی که نه نو دی کافر شو عند جمیع العلماء په دې باندې اجماع ده نو اجماع ماته ته ذکر کړه زموږ مسلې احنافو د دې جواب دا کړی تا کومه مسلې ذکر کړی ابو حسن سوتی ته به وایي چې چلو شیخ عزت الله صاحب دومره غټ مجتهد نه دی مونږ به ابو حسن سوتی پسې لاړ شو ابو حسن سوتی ته چا ویلي چې نسوار حرام دي که حلال دي جایز دي دی وایي چې حرام دي یو علت د حرمت دا دی پکې چې کله نسوار واچوي نو لاندې اصلحه د کلاو کی یعنی استرخاء مقت راولي نو نسوار اچولو سره ستاسو اصلحې کولاویږي دی داسې وایي ابو حسن سوتی نو مونږ څنګه ستاسو مجتهدینو پسې لاړ شو مونږ خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې خامخا ځو خو اوس بله خبره ده چې تا ذکر وکړو چې مونږ تا سره کینو نو کله چې تا د خوښۍ راشه یا ما زه به درشم انشاءالله کې بنو او ته وایې چې تا په یو تاسو نه کښېنئ تا سره مفتی ندیم صاحب په ویډیو کې شته یو په یو ناست دی قرات خلف الامال فتح متعلق مسله کې تا سره ناست دی ویډیو شته په هغې کې تا کومه توره کړې خو بهر صورت مونږ تا سره کینو چې کله د خوښۍ خو لیکن زما والا چیلنج چې کم دی هغه باندې ځان پوه کړه تا خو مسله ذکر کړی ابو حنیفه هغې جواب ما درکړو دا د قرآن او حدیث خلاف نه ده اوس په تا ته ما چیلنج دا درکړی چې تاسو پورا دین د امام ابو حنیفه رحمت الله نه زده کړی دی پورا لمونځ د امام ابو حنیفه رحمت الله نه زده کړی دی خو درې مسلې دی پکې د امام شفیع نه زده کړي دي رفع الیدین او امین په اوچته اواز سره امین ویل رفع الیدین شول او دارنګې د لاسونه خو د څو مسایل د امام شفیع نه زده کړي دي هغه اختلاف دی دلته ذکر کړو نور ټولې مسلې د امام ابو حنیفه رحمت الله نه زده کړي اوس ته راشه ما ته کښېنه زه به نه شروع در به نه وکړو چې الله علمونه به شروع کړو زه به زما اول سوال به دا وي چې الله اکبر چې امام په اوچت اواز سره وایي مقتدي په ورو اواز سره ولې وایي په دې باندې قرآن او حدیث راته وښایه ته که ورته حدیث راته وښایه قیاس کوې چې د دې نه دا معلومیږي د دې نه دا قیاسات چې دا امام ابو حنیفه رحمت الله پسې ولې نه ځو چې تا پسې ځو نو تا دپاره بیا چیلنج دی شیخ عزت الله صاحب چې کله ما ته غواړې او کله راځې یو په یو باندې به کینو هېڅ قسم لنجا به نه کوو ته ما ته پورا دین به زه درته ثابت کړم زه په قسم سره وایم چې پورا دین تاسو امام ابو حنیفه نه زده کړی خو تاسو نه به حرامي کوئ زه نه لږ امام شفیع نه زده کړی هغلته تاسو خلکو ته ښایي چې دا مونږه قرآن او حدیث نه زده کړی ته یې مله ثابت که ته قرآن او حدیث نه زده کړی او تا خو کومه مسله ذکر که بله مسله دي هغه بیان که چې بله کومه مسله ده یوه مسله خو تا وښودله هغه ما درته وښودله چې دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حدیث مخالفت نه دی کړی د قرآن او حدیثو مدې عین په قرآن او حدیثو عمل کړی امید دی چې ته به انشاءالله مناظرې ته تیار شې او موږ سره به کښېنې یو په یو باندې انشاءالله